بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د یو سوځېدلي زړه سوالات د پښتون قوم په باره کې دي، لهذا نن مونږ ویډیو پښتو کې جوړو. کتونکو نه درخواست دی چې زمونږ چینل سبسکرایب کړي او خپل ملګرو سره شیر کړي. څو ورځې مخکې په پېښور مدرسه کې دماکه وشوه، بیا پرون په کابل په یونیورسټۍ کې دماکه وشوه. آخر ولې د پښتون په تعلیمي ادارو کې دماکې کیږي؟ آخر ولې پښتون هم هر ځای کې شهید کیږي؟ آخر ولې پښتون غیرتمند قوم نن مظلوم جوړ شوی دی؟ دا او دې سره نور هم سوالات ستاسو مخې ته مونږ ایږدو، د دې جوابات مونږ له پکار دي. اول نمبر سوال، آخر ولې هر ځای کې د پښتون مور او پلار جاړي؟ دویم نمبر سوال، آخر ولې هر ځای کې د پښتون ښځه کونډه کیږي؟ دریم نمبر سوال، آخر ولې د پښتون بچي هر ځای کې یتیمان کیږي؟ څلورم نمبر سوال، ولې د پښتون په لاس کې قلم او کتاب په ځای ټوپک او اسلحه ورکول کیږي؟ پنځم نمبر سوال، آخر ولې د پښتنو په کورونو کې د هغو ظلمو بچو جنجونو په ځای د هغوی لاشونه راځي؟ شپږم نمبر سوال، آخر ولې د پښتنو په کورونو کې خنداګانو او هنسي مذاق په بجای د هغوی په کورونو کې چغې او سورې وي؟ اووم نمبر سوال، آخر ولې د پښتون بچي د خپل پلار په مټو باندې د خندا او ټوپونو په ځای د هغه په لاش باندې چغې وهي؟ اتم نمبر سوال، آخر ولې صرف پښتون هم ځان نه ټیکیدار د جنت جوړ کړی دی؟ کوم ملګری چې د دې سوالاتو جوابات ورکول غواړي، هغه زمونږ د یوټیوب په چینل په کمنټس کې ولیکي او یا د زمونږ فیسبوک پاڼه باندې ولیکي. انشاءالله ټولو جواباتو جمع کولو نه پس مونږ به ویډیو جوړو او ستاسو مخې ته به وږدو چې آیا تاسو د هغې جواباتو سره متفق یې او که نه. که چیرې ټول ملګري هغو جواباتو سره متفق وو، بیا به مونږ هغه ټول جوابات هر یو پښتون خپله قومي فریضه وګڼي او هر یو پښتون ته به هغه جوابات رسوي چې هر یو پښتون په هغه باندې عمل وکړي. مع السلام.